بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا أو كلا واغستمنغا ميثاق بني إسرائيل مضبوط وعداد بني إسرائيلنا لا تعبدون إلا الله تاسو بندگی نکوي مگر الله تعالی وبالوالدين إحسانا او مور او پلار سره سلوک کول وذل قربا او رشتدار سره واليتامى او یتیمانان سره والمساکین او محتاج سره وقولوا للناس حسنا او تاسو خلق تا هسته خبره واقیموا الصلاة او قائم کے تاسو منلرا وآتوا الزکاة او ورکے تاسو زکات لرا ثم تولیتم یا تاسو مخوالولو الا قلیلا منکم مگر لگو کسانو دستاسنا وانتم معرضون حال دادے چی تاسو مخ اڑون کیے آیت مبارکہ کے د بنی اسرائیلنا د یو څو خبرو عهد اغستی شو چې څه خبرې حقوق الله سره تعلق ساتي او څه حقوق العباد سره. په حقوق الله کې یو خبره ذکر شوی و چې بندگی او عبادت بس صرف او صرف د الله جل شانه کوي. په حقوق العباد کې دا خبره بیان شو چې مور او پلار سره باندې نیکی کوي، ښه سلوک وکوي، دې سره سره رشتہ دارو، یتیمانانو او مسکینانو سره بم ښه سلوک کوي. په حقوق العبادو کې یو خبره پاتې ده او په حقوق الله کې یو خبره پاتې ده. هغه یو خبره ده چې وقولوا للناس حسنا، خلکو سره ښکلې او ښایسته خبرې کوي. او په حقوق الله کې یو خبره ده چې مونږ به قایموي او زکات به ورکوي. قرآن کریم فرمائی چې وعده تاسو وکړه، قول او قرار مو کو، عهد او پیمان مو کو او قبول مو کو، خو بیا هم د هغې پاسداري ونه کړه، هغه وعده هم پوره نه کړه. هغې کې تاسو اعراض وکړو، مخ هم واړو، یعنې عمل هم پرې ونه کو. صرف لږو کسانو په دغه وعده باندې عمل وکړو او ډېرو کسانو ترې وعده خلافي وکړه. فرمایي چې وقولوا للناس حسنا، مخکې حقوق الله او حقوق العباد دواړه بیان شو چې خلکو سره مالی او جانی امداد کوي، مور او پلار سره ښه سلوک کول، رشتہ دارو سره، یتیمانانو سره، مسکینانو سره. او د ښه سلوک وضاحت شوی چې ترک ایذا به کوئ، دې سره سره مالی او جانی مدد او تعاون به کوئ، خبرګیری به کوئ. ورپسې فرمای وقولوا للناس حسنا، خلکو سره ښایسته کلام کوي، ښایسته خبرې کوي. دغه مخکې کارونه ممکن ده چې هر څوک کما حقه نه کړی شي. هر چا سره مالی تعاون او امداد کول ګران کار دی. یو انسان د پاره دا خبره مشکله ده چې هغه د مور او پلار سره، خپلو خپلوانو سره، یتیمانانو سره مو، مسکینانو سره مو، ټولو سره د باقاعده مالی تعاون وکړي. نو مالی تعاون خو به انسان الهی چې مالو سره دومره وي، الهی واري ولا پوره پوره حق ورکي. دارنګې بدني خدمت کولو الهی چې د انسان خپله دومره همت وي چې هغه ټولو سره جانی منډه تړله مو وخي. لیکن وقولوا للناس حسنا، دا ښایسته خبرې کولو، ښایسته رویه ساتلو، نرمه لهجه ساتلو، دا هر چا سره ممکن ده. دغه مخکې مالی او جانی امداد کول او تعاون کول ممکن ده چې هر څوک هر چا سره ونه کړی شي، لیکن دا کار هر څوک هر چا سره کولی شي.
نو وقولو للناس حسن ځان له مستقل کلام وروړو چې خلکو سره به کلام کوئ نو ښایسته به کوئ، رویه به ساتئ نو نرمه به ساتئ، دارنګې د هغې حقوق به پوره کوئ. وقولو للناس حسنا، او وایئ تاسو للناس خلکو ته حسنا، حسنا یعنی قولا حسنا ښایسته خبره، یا مقالتا حسنتا ښکلې خبرې به کوئ. د قول حسن نه مراد څه شی دی؟ یو قول دا دی چې لا اله الا الله وایي. حسن بصري رحمت الله علیه به فرمایلو چې دا قول حسن نه مراد د لا اله الا الله دی. د دې تلقین کوي خلکو ته وایي، او یا د قول حسن نه مرادو رښتیا خبرې کوي خلکو ته، دروغ مه وایي. او قول حسن دام دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام صفتونه څنګه الله بیان کړي دي هغه شان خلکو ته بیانوي، په دې کې ملاوت مه کوئ، رد و بدل پکې مه کوئ. او قول حسن ښایسته اخلاق دي، ښایسته اخلاق هر چا سره ساتئ. او للناس یې ووایي، دی ونوایي چې للمؤمنین یا للمسلمین، مؤمنانو سره مسلمانانو سره ښکلې خبرې کوئ، او که مؤمنان مسلمانان نو ګنې خیر دی. نه للناس یې ووایي، عامو انسانانو سره هر چا سره به اخلاق ښکلې ساتئ، به رویه به ښکلې ساتئ، خبرې به ښکلې کوئ. وقولو للناس حسنا، په دې کې لومړنۍ خبرداره دا د عامو خلکو حق دی. اصل کې د یو انسان په بل انسان دا حق دی چې دی به سره ښایسته کلام وکړي. نو په دې کې لومړنۍ خبره ده چې کله دوه کسان خپلو کې ملاقات کړي نو السلام علیکم ورحمت الله به وایي، ولای چې هغه بل تن مؤمن وي او مسلمان وي. کافر دپاره السلام علیکم نشته دی، نو مؤمن مسلمان باندې به السلام علیکم ورحمت الله به وایي. دا د هغه حق دی. او چې کله د السلام علیکم ورحمت الله وایي چې په چا باندې سلام شوی دی او د هغه باندې د حق پیدا شو، نه به دله جواب ورکړي او جواب به له ښکلې ورکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته به وي، یا به کم از کم د ده په شان جواب به دله ورکړي چې وعلیکم السلام ورحمت الله. نو لومړني حق د هغه په ده باندې چې دی پې السلام علیکم وایي او بیا به هغه دله جواب ورکړي. دام قول حسن کې راځي. دارنګه چې ده ته پرنجی راغی نو دی به الحمدلله وي، نو هغه بل ته یرحمک الله وي. دا د حق شو په ده باندې. دې سره سره چې کله دی هغه ته خطاب کړي نو نوم به د هغه ښکلي نوم به هغه تالي. د هغه چې کوم ښکلي معنادار صحیح نوم دی هغه نوم به ورته مکه شانتې علي. نوم به خرابي نه او نوم به نیمي نه، او داسې نوم او داسې لقب به ورته نه وایي چې په هغې سره د هغه توهین یا تذلیل کېږي یا د هغه بېعزتي پکې کېږي. نو نوم به ورته ښکلې مزېدار وایي. نوم خرابول دا هم د هغه حق ته ووښو، او دارنګې نوم نیمګړی کولو او یا نوم په ځای بل خراب نوم اخیستلو، دا ټول د هغه حق وهل دي. د دې نه بعد هغه سره چې کله خطاب کې نو په خطاب کې به لهجه نرمه ساتي، رویه به نرمه ساتي، او کلام به ښکلي د عزت پکې داسې کلمات به په خوله باندې راولي چې د هغه بېعزتي پکې ونه شي، د هغه توهین او تذلیل پکې ونه شي. دا خبره هم په قول حسن کې داخله ده. داسې فحش گفتگو کولو چې په هغې سره د هغه بېعزتي کېږي او د هغه دلازاري پکې کېږي، نو دا جایز نه دي. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بارک راضی لم یکن فاحشا ولا متفحشا، او یو روایت کې دا سری لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعانا ولا سبابا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام سباب نو، سباب کنزلی کوونکی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام چرتم چاته کنزلی نه کړي سباب. او دارنګه نبی علیہ السلام لعان نو، لعنتونه به چا باندې نه وي، لعنت یې چې په یو معین شخص باندې نه دی ویلې. او دارنګه نبی علیہ السلام فاحش نو، فاحش د بے حیاي گفتگو کوونکی، فحش گفتگو کوونکی، ناروا گفتگو کوونکی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کې روایت ده د یو پیغلی جنې نه زیات حیاناکو، یو پیغله جنې چې په کور کې دن نویو او بیا په خپل خاصه کوډګې کې دن نشونه حیا کی، د عین زیات حیاناک نبی علیہ الصلوۃ والسلام. نو فحش گفتگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته نه رکړي، فاحشن فحش گفتگو کوونکی، ولا متفحشن متفحش هغه چاته وي چې یا خدای چې په تکلف سره فحش گفتگو کی. فاحش او متفحش کې یو فرق دا دی، فاحش هغه چاته چې دا طبیعت او دغه عادت د فاش خبرو وي، او چې د خولې نه خبرې روباسي نو بس خو سوي نو د خولې نه بس کلام روباسي، پریوت کلام روباسي، عامې خبرې بیکاره وي، دا د طبیعت او عادت دی، وي خولې مې پې اورېدلې ده اوسو. او متفحش دې ته وي چې طبیعت یې نه دی خو ځان په زوره فحش گفتگو باندې راولي، په زوره په خوله باندې داسې گفتگو راولي، د خلکو د خندولو دپاره او یا د خلکو د خوشحالولو دپاره په زوره په خوله باندې کنځلې راولي او فحش گفتگو راولي. او یا دا چې متفحش هغه چاته وي چا په کثرت سره بد کلام کی، د بې حیايي کلام په کثرت سره کې ډیر زیات کی. فاحش هغه چاته چې هغه کله کله د خولې نه داسې الفاظ روباسي او هر وخت نه روباسي. او متفحش هغه چاته وي چې په کثرت سره هغه فحش گفتگو کوونکی. نو قول حسن دام دی چې داسې گفتگو وکړي چې هغه د حیا والا وي، هغه فحش گفتگو نوی، د بے حیا خبرې نوی. دارنګه قول حسن کې دام دی چې کلام بس سخت نه کوي، داسې سخت کلام چې د مخاطب هغه سره دل آزاری وشي، نو داسې کلام هم نه کوي، ځکه چې د توري او د نیزې گزار چې دی، د توري او د نیزې گزار هغه بیا هم جوړ شي روغ بشي، لیکن دا خلی گزار چره دا تر عمر پوری بیا نه رغیږي. دا خلی دا کلمات دي او دا خلی دا خبرې چې کمی کنزلی دي او یا د چاله د نسب تانه ورکولو یا د هغه د آبا او اجداد پیغور هغه ته ورکولو، نو دا تر عمر پوری دا مرض او دا زخم نه رغیږي. او کته یو سړی په چاړو په توره وې او بیا مروغ شي خبشي. جراحات السنان لحد تیامو ولا یلتام ما جرح اللسان. دی کلمې ته کلمه ولې وي، کلمه معنی زخمی کولو، په دې کلماتو سره خلک زخمی کیږي ځکه ته کلمات دي. نو داسې گفتگو کول چې د مخاطب آی سره دل آزاری وشي یا د هغه بې عزتي ورسره وشي، دم د قول حسن نه خلاف دی. کلام به ښکلی کې مزیدار بکې. او د دې پر غټه نمونه زمونږ د پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه، د نبی علیہ السلام زندگی ټوله قول حسنو. دغه قرآن کریم وی چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، بس د نبی علیہ السلام زندگی ستاسو لپاره ښایسته نمونه ده. دغه شانتې خبرې کول او دغه شان انداز اختیارولو. وقولوا للناس حسنا، او وایئ تاسو خلکو ته حسنا ښکلې خبرې. دې کې دا مسله ده چې دا ښایسته کلام چې د شریعت مطابقي، د شریعت مطابق کلام کوه. نو د شریعت هر یو کلام حسن هم دی او حق هم دی، کیدای شي په مخاطب باندې تریخ لګي، ځکه حق خبره بعض اوقات په مخاطب باندې ترخه لګي، نو هغې لره اعتبار نه دی. ستا خبره چې ټیک وي د شریعت مطابقي، ها انداز به داسې اختیاري چې انداز کې سختی نه، د انسان دا موقف چې دی دا سخت پکار دی، پای کې لچک نه پکارو، لیکن پیش کولو کې انداز اختیارولو کې لچک پکار دی. غلطی زموږ نه دا وشي چې یا خدا چې موږ خپل خبره نرمه کو، یا دا چې خبره ټیک وي لیکن پیش کولو کې موږ سختی وکړو، نو دا غلط اثر پیدا شي. بس داسې مثال پکار دی لکه د ریحم و رسۍ چې ده، د ریحم و رسۍ دومره نرمه او پستره که د بدن نه تو شي نو بدن خوږي نه، لیکن مضبوطه دومره چې شلیږي نه. د انسان خبره د ریحم و د رسۍ په شان پکار ده.
چې انتهایی نرم او پسته ده خوږیږي نه، لیکن دا چې سختم ده مضبوطم ده. نو موقف د ستا بالکل مضبوط او کلک وي، پای کې نرمي مه راوله، لیکن دا چې دغه موقف پیش کولو کې خپله رای پیش کولو کې بیا انداز ښکلې پکار دی. ادع الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. انداز به ښکلې اختیاري. وقل لعبادي يقول التي هي احسن. دا د قرآن کریم تعلیمات دي. دا صرف بنی اسرائیلو ته نه چې وقولوا للناس حسنا، دی امتم دا خطابات دي چې قرآن کریم فرمایي وقل لعبادي يقول التي هي احسن. اے حبیبا ته ما دې بندگانو ته ووایه چې خلکو سره ښکلې خبرې کوي، احسن ډېرې ښکلې خبرې، ډېرې مزېدارې خبرې. نو دا قول حسن دا دی چې دا نه چې ګنې خپله خبره کمزورې که، نه خبره مضبوطه به کې، انداز د پیش کولو هغه به نرم پکاري. بل ځای کې قرآن کریم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. اے نبی علیہ السلام کافرانو سره جهاد وکړه او منافقینو سره او دې باندې سختي وکړه. او دلته فرمایي چې وقولوا للناس حسنا. ناصل کې مقام ته به ګورو، که مقام د تبلیغ دی نو رویه به نرمه ساتو به، که مقام د تبلیغ دی د اصلاح دی نو هلته بیا رویه نرمه پکاري. او که چېرې مقام د جهاد دی او د مقابلې دی نو بیا به هلته کې خامخا جهاد دی او دشمن مقابلې ته راغلی دی نو هلته خو ته ګول او ځار خبرې نه کوې. بیا هلته خو قرآن کریم فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان او فضربا بالرقاب. بیا خو له دا سټونه ووهئ، بیا خو له دا بندونه وله ووهئ، ځکه میدان ته راغلی دی. دا اوس ناسور دی، هغه دانه ده د بدنو چې هغې اپریشن اوس ضروري دی. خپل مقام ته به ګورو چې کوم دی کې مقام د اصلاح او د تربیت وي هلته به بیا نرمه خبره کو. چې کوم دی کې مقام د مقابلې دی او د جهاد دی هلته کې بیا نرمي نشته، بیا سختی ده. غلطي د مونږ نه دا وشي چې مونږ په قول حسن کې، په خوشامد کې او په چاپلوسۍ کې مونږ فرق ونه کړو. مونږ قول حسن په ځای چاپلوسي شروع کو او خوشامدي شروع کو. نه چاپلوسي به نه کو او نه خوشامدي به کو، حق خبره به کو. داسې حق خبره چې آیه کې دروغ هم شامل نشي او مبالغه پکې مرانه شي. زمونږ نه اکثر مبالغه پیدا شي. یو انسان د یو پو دی او مونږ یې لس منه جوړ کو، دا خوشامدي چاپلوسي را دا جایز نه ده. چاپلوسي او خوشامده جایز نه سره مبالغه د حد نه دم ټیک نه را، بلکې څومره څنګه دی هغه شانتې پیش کول پکار دي. وقولوا للناس حسنا، او وایي تاسو للناس خلکو ته حسنا ښکلې خبرې. او د حسن یو تعریف امر بالمعروف او نهی عن المنکر هم دی. خلکو ته د ښو خبرو حکم کوي او د نارواو نه منع کوي. واقیموا الصلاة، په حقوق الله کې دو خبرې دا دي، واقیموا الصلاة او قائم کې مونږ لره، وآتوا الزکاة او ورکې زکات لره. حقوق الله تقسیم کړو، لا تعبدون الا الله مخکې راغی، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة رستو راغی، او حقوق العباد پکې منځ کې کړو. د حقوق العباد د اهمیت د وجې نه هغه پکې منځ کې راوړو. او یو وجه مونږ بیان کړې وه که په حقوق الله کې کمی راغی نو د الله تعالی څه نقصان نه کیږي، لیکن حقوق العبادو کې که چېرې کمی راغی نو د بندګانو نقصان به وشي. واقیموا الصلاة او قائم کې مونږ لره، وآتوا الزکاة او ورکې زکات لره. منځ او زکاتو دا صرف په دې شریعت کې نه دی، په مخکنو شریعتونو کې مو منځ فرض او زکات هم فرض و. ها تفصیلاتو کې فرق و. زمونږ د منځ چې کومه ډانچه را او کومه طریقه را، په دې ډانچه او په دې طریقه باندې مخکنو امتونو کې مونږ نو دای طریقه به ځان لوه، لیکن مونږ به هر حال و کېدای شی باندې پنځه نو مونږ باندې پنځه دي، هغې باندې د مونځ طریقه بل شانتې را. لکه زمونږ په شریعت کې روژه صرف د خاص عبادت نوم دی، لیکن مخکنو شریعتونو کې د خبرو روژه وه. خلکو به خبرې نه کولې، دې به خلکو روژه وي چې کلام به نه کوي، خبرې به نه کوي. نو اسې دا خو که دې کې هم ډېر خوند بیا کړو چې د خبرو پکې هم روژه وي نو ښه به وه، خلک به لږ په ارام شوي وو. خو لیکن بهر الله تعالی په هر کار کې لوی خیر او حکمت نو په دې شریعت کې صرف د خوراک او اسکاکو
دا عین روجه ده او مخکنو شریعتونو کې د خبرو نه پکې روجه وه. واقیموا الصلاة او قائم کې مونږ لره، وآتوا الزکات ورکې زکات لره. صلات بدنی عبادت ته، زکات مالی عبادت ته. دا نه چې ګنې صرف مونځو، دا نه چې ګنې صرف زکاتو. دا اصل کې بدنی عبادت مونږ ذکر کو. په بدنی عبادتونو کې لوی عبادت دا مونږ دی، مونږ یې سر فهرست ذکر کو او نور په دې کې لاندې رالو. دارنګه مالی عبادتونو کې سر فهرست زکات ته، زکات مخکې ذکر کو او پکې نور لاندې رالو. اول کې زکات لره. زکات چې کوم نصاب دی په دې کې اختلاف و. زمونږ شریعت کې د نصاب د زکات چې دی په سونا او چاندې کې یعنی په پیسو کې 40 روپۍ ده. په مخکنو شریعتونو کې 10 روپۍ وه، چا پای کې 4 وه. دا مونږ 40 روپۍ ورکو، هغوی به 4 روپۍ ورکوله او یا 10 روپۍ به ورکوله. ای حکم سختو، زمونږ دا نرم دی. بس شریعت ځان له ځان له یو مزاج دی. بهرحال زکات پای کې مو په مونږ کې مو. واقیموا الصلاة او قائم کې مونږ لره، وآتوا الزکات او ورکې زکات لره. نو دلته به لفظ رو باسو فقبلتم، دا ټولې خبرې تاسو قبول کړي. د میثاق بني اسرائیل موږ دینه وعده واغسته، نو فقبلتم دی دا وعده قبول کړه، دا لوز قبول کو لیکن پوروالی پورو نکو. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړو. ثم تراخید پر رضی، یعنی اخیره کې تاسو په دې باندې عمل ونکړی شو، خبرم سر ته ونه رسولی شوه. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو. مخ یې مشران واړولی و او دغه زمانې خلکو مړولی دی. ثم تولیتم، بیا تاسو مخ واړو. الا قلیلا منکم، مگر لږو کسانو د ستاسو نه، لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او نورو حضراتو. هغوی وعده تر اخره پورې پوره ساتلې ده او اکثر ونه ساتلې. وانتم معرضون، حال دا دی چې تاسو اعراض کوونکي، مخ اړوونکي. تولی او اعراض دواړه مخ اړولو ته وي، لیکن دواړو کې فرق دی. تولی چې دا بالجسم وي او اعراض دا بالقلب وي. تولیتم، تاسو مخ واړو، یعنی ظاهری روګردانی موکړه. او اعراض نه مراد د زړه اعراض دی، نام په زړه کې قبول کړه او نام جسمانی طور باندې قبول کړه. وانتم معرضون یوي جمله دا جمله اسمیه ده، په دې کې استمرار دی. دا کار تاسو مسلسل کوئ. د زړه دا اعراض تاسو هر وخت کوئ. دا خو تاسو په خمیر کې دا خبره پرته ده چې تاسو به همیشه اعراض پړه کې کوئ او دا جسمانی اعراض هم تاسو کله کله کوئ. ثم تولیتم یې فعل لوړو د جسمانی اعراض دپاره. وانتم معرضون، چونکې وړونو کې تاسو همیشه روګردانی کوئ، ای لپاره اسم وروړو. او کله چې واسه مونږه مضبوطه وعده بني اسرائیلو نه، تاسو بندګي نه کوئ مګر الله تعالی، او مور پلار سره احسان کول، او رشتہ دارو سره، یتیمانانو سره، مسکینانو سره. او وایي تاسو خلکو ته ښایسته خبرې، او قایم کې مونږ لره او ورکې زکات لره. بیا تاسو مخ واړولو مګر لږو کسانو یې ستاسو نه، حال دا چې تاسو یې اعراض کوونکي یې. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا او کلا چې واغسته مونږه میثاق بني اسرائیل، مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه. لا تعبدون الا الله، تاسو به بندګي نه کوئ مګر الله تعالی. وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره سلوک کول. وذی القربى، رشتہ دارو سره. والیتاما، او یتیمانانو سره. والمساکین، او مسکینانو سره.
وقولوا للناس اوای تاسو خلقو ته حسنا هیست خبرا واقیموا الصلاة او قائم کې تاسو مونږ لرا وآتوا الزکاة او ورکې تاسو زکات لرا ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو الا قلیلا منکم مگر لگو کسانو دستاسونا وانتم معرضون حال داری جتاسو مخ اڑون کیے آیت مبارکہ کے بنی اسرائیلونا دی او سو خبر وادا غستشیو قول و قرار غستشیو دی قبول کڑیو یہ خلاف ورزی وکڑا داغی بیان کی دا پنزو خبر و حکم شیو س خبر حقوق اللہ سره تعلق ساتي او س حقوق العباد سره حقوق الله سره درې خبرې دا الله بندگی به کوي الله تعالی سره به اچا بندگی نه کوي او نه به څوک سره شریک جوړوي دویم دا چې مونږ به قائموي دریم دا چې زکات به ورکوي په حقوق الله کې لومړنۍ خبرې راوړله او دوه خبرې وروسته راوړي او حقوق العباد یې دې په منځ کې راوړو ځکه د حقوق العبادو د اهمیت د وجنه چې دا انتهایی اهم دي نو د حقوق العباد په منځ کې راوړو که د حقوق الله کې کوتاهي وشي نو د الله تعالی څه نقصان نه کیږي او که په حقوق العبادو کې نقصان وشي نو د بندګانو نقصان به وشي ځکه حقوق العباد په حقوق الله کې منځ کې کړو او حقوق العبادو کې لومړنۍ خبره مور او پلار سره نیکي کول او ښه سلوک کول چې دای وضاحت بیگانی سبق کې شوی ورپسې فرمای وذل قربا د مور او پلار نه بعد وذل قربا او رشتہ دار سره قرآن کریم ترتیب قائم کو په حقوق العباد کې منی حق هغه د مور او پلار دی نو مور او پلار مخکې کړو ورپسې رشتہ دار دی د رشتہ دارو ترتیب هغه والدینو پسې دی بیا د رشتہ دار نه بعد یتیمانانو او بیا ورپسې مسکینان دي فرمایي چې وذل قربا او رشتہ دارو سره ذل قربا رشتہ دارو رشتہ دار چاته ویل کیږي دا په دوه قسمه دي یو قرابت محرمیه ده او دیم قرابت غیر محرمیه قرابت محرمیه هغه رشتہ دار ته وي چې هغه سره نکاح د همیشه لپاره حرام دی چې دو کسان منځ کې نکاح همیشه لپاره حرامي دې ته قرابت محرمیه ویل کیږي لکه د انسان لپاره خپل خور شو او ورور شو تر دې ماسی ده او ترور ده دا رنګ فرضي دي او ریری دي دا د انسان لپاره قرابت محرمیه ده ترم قرابت محرمیه کې ده او ترورم قرابت محرمیه کې او ماما شو ماسی شو هر هغه دو کسانو کچېرې دواړه سړي دي نو که دا یو پکې ښځه فرض کې او د بل سره نکاح نه کېدو نو د دې منځ کې قرابت محرمیه دی لکه تره شو او وراره شو نو که دې کې یو زنانه فرض کړي نو د بل سره نکاح نه کېږي دارنګې رور او رور شو که یو پکې زنانه فرض کړي نو د بل سره نکاح نه کېږي ځکه خورې جوړېږي د دې منځ کې قرابت او رشته دا قرابت محرمیه دی د دې سره احسان کول دا فرض دي څنګه چې مور او پلار سره احسان کول فرض دي او دویم قسم قرابت غیر محرمیه دی چې د دې منځ کې نکاح جایز دی خو بیا هم رشتہ دار دي لکه د تر لور شو د ترور لور شو دارنګې د ماسی لور شو دارنګې ماما لور شو دا قرابت غیر محرمیه دي د دې منځ کې په ترتیب سره احسان کول دام ضروری دي او دا په سنت موقت کې راځي ان دیم تاکید راغلی چې احسان به وسره کوي او دې سره د احسان کولو څه مطلب دی نو احسان کول یو مطلب دار چې ترک ایذا تکلیف به ورته نه رسي نه زبانی یعنی نه قولی او نه فعلی او نه بدنی او نه جانی او نه مالی اس اعتبار سره به ایذا دي ته نه رسي ایذا خو نفس انسان ته نه رسي هر انسان ته که مسلمان دی او که کافر دی او بیا چې دا رشتہ دار وشو نو تاکید پکې مزید راغی
یو عام مسلمان ته تکلیف نه رسي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، بخاری شریف کی روایت ده. مسلمان هو هغه دی چې د عدل لاس او د ژبې نه بل انسان او بل مسلمان محفوظ شو، دا مسلمان دی. نو بیا چې عام انسان به محفوظ ساتي، نو بیا چې ستا رشتہ دار شو نه خو مزید تاکید پکې راغی. بیا چې قرابت محرمیه پکې راغی نو مزید تاکید پکې پیدا شو. او بیا که هغه ستا والدین دي نو نورم تاکید پکې پیدا. الاهم فالاهم، چې څونه رشته مضبوطیږي دومره به تاکید سوا کېږي به. نو لومړنۍ خبره خو احسان دا دی چې ترک ایذا، تکلیف به ورته نه رسئ. او بیا احسان دې ته ویل کېږي چې د دې کتا سره د دې امداد او تعاون کولو د خپل وس مطابق، که چېرې دا ضرورتمند دي محتاج دي نو بیا به ورسره د خپل وس مطابق تعاون او مدد به ورسره کوي. او دې سره سره خدمت کول د دې، که چېرې ضرورت شو بدني، او دې سره سره خبرګیری کولو د دې خیر خبر اغستل موقع په موقع باندې په هغه مو په حادثه کې مخې ته راتللو، دا ردي احسان نه، خو د خپل وس مطابق او مادي تعاون کولو. نو د قربا او رشتہ دارو سره احسان کولو. اصل کې دا رحم چې دی رشتہ، دا رشتہ د فارسی ژبې لفظ دی، او په فارسی کې رشتہ د تسبو یا د امیل د تار ته ویل کېږي. رشتہ چې دا د تسبو منځ کې دا چې کم تاري یا امیل کې چې منځ کې کم تار او مزي وي دې ته رشتہ ویل کېږي. نو دا مزي چې څومره مضبوطي نو دا امیل به مضبوطي او دا تسبیح به مضبوطي وي. او که دغه تار کمزوري دی او خراب دی نو دغه امیل او دغه تسبیح او دغه هارم بیکاره دی. نو دا رشتہ چې څومره مضبوطه ساتي نو څنګه چې دغه امیل په غاړه باندې ښکلي ښکاري او هر ښایسته ښکاري، دارنګه دا رشتہ به ښکلې وي، آباد به وي، ښایسته به وي، خاندان به مضبوط وي. د کوم خاندان منځ کې چې تعلق او ربط برقرار وي او مضبوط وي نو هغه خاندان ډېر کارونه کولی شي په هر میدان کې. او چې تس نس شو نو بیا مثال د حیواناتو دی، څنګه چې د یونین نشته او اتفاق نه دین بیا نشته دی. نو رشتہ سره کې رحم چې د رحم دا معنی موږ رشتہ کو د رحم باره کې انتهایی تاکید راغلی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کلمما خلق الله الخلق، کله چې الله تعالی مخلوق پیدا کو او الله تعالی د مخلوق د پیدا کولو نه فارغ شو نو قامت الرحم، دا رشتہ را پاسېده او دا اخذت بحق الرحمن، د رحمان ذات بڑے ونیسلا. حقون په عربی کې دی بڑی توی پرتوغاق توی لکی دی ونیسلا بس بلا تشبیه. ان الله جل شانو ته فرمایل چې قال مه سکه کوم دې تر الله سواچو نو دې رشتې دا وي چې دا هاذا مقام العائز بک، چې دا د پناه غوښتو ځای دی. یعنې زه د خپل اهمیت او د خپل حیثیت پناه غواړم چې ما یې څوک خراب نه کړي، زما ډېر لوی مقام دی، یعنې ما له څه خاص حیثیت او درجه راکول پکار دي. نو الله جل شانو ته وفرمایل چې آیا ته په دې راضي کېږې نه چې څوک تا یو ځای کړي زه به یو ځای کومه، او څوک چې تا کټ کړي زه به هغه کټ کومه. نو دا بیا راضي شوه. حدیث کې اصل کې د رشتې اهمیت بیانېږي چې دا دومره الله جل شانو ته نږدې ده. یو روایت کې داسې دي الله جل شانو دې رشتې ته وایي چې انت الرحیم وانا الرحم، انت الرحیم وانا الرحمن، ته رحیم زه رحمان یم. څه مطلب؟ ستا دا نوم زما د نوم نه مشتق شوی دی. رحمان کې را ها میم او نون دی، او رحیم کې را ها او میم، اصل ماده را ها او میم دی. او بیا فرمایله چې څوک تا یو ځای کې زه به یو ځای کومه، او څوک چې تا کټ کې زه به کټ کومه. بلکې په یو روایت کې داسې دي الرحیم شجنة من الرحمن، شجنه په عربی کې شاخ ته وي،
لکه یو ونه وي د هغې تنه وي او د تنې نه بیا څانګې وځي، دارنګې دا رحم چې دی دا د الله جل شانو یو شاخ دی، یعنې د الله تعالی د نوم نه مشتق شوی دی او جوړ شوی دی. او بیا الله جل شانو فرمایلو چې من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته، څوک چې تا یو ځای کي ستا خیال ساتي زه به هغه یو ځای کوم آبادوم به، او څوک چې تا کټ کي زه به هغه کټ کوم. نو دا رحم چې دی انتهایی تاکید راغلی دی د رشته دارۍ خیال ساتلو، لحاظ ساتلو، وذل قربا او رشته دارو سره. دارنګې ورپسې دریم نمبر والیتامه او یتیمانانو سره. یتامه جمع د یتیم ده. یتیم روح المانی لیکي چې فی الآدمیین من قبل الآبا، په انسانانو کې یتیم هغه چاته چې دا پلار وفات شوی وي او یا پلار رک شوی دی، شته نه مفقود دی او یا وفات شوی دی او دا نابالغ دی ته یتیم ویل کېږي. او که مور یې نشته یا مور یې وفات شوې ده نو بیا خو ډېر لوی یتیم دی، بیا خو د ښه سلوک ډېر قابل دی. او یتیم او فرمایي چې روح المانی چې وفي الحیوانات من قبل الامهات، په حیواناتو کې چې مور یې ني او مور یې مړه شوې وي نو په حیواناتو کې هغه ته یتیم ویل کېږي. او وفي الطيور من جهتهما، او په مارغانو کې مرغو کې چې کوم هوا کې الوزي نو پای کې چې دواړه ني چې مور یې نشته او پلار یې وفات شوي دي نو دا مرغۍ یتیمه ده. ولا یتم بعد البلوغ، د بلوغت نه پس ګورې یتیمي نشته دی، دا چې نابالغ وي نو یتیم دی. دا نه چې انسان یې بالغ دی او مور وفات شو یا پلار دا یتیم دی، بیا خو د اتیاو کالو بابا هم بیا یتیمي، هغه یتیم نه دی. یتیم اصل کې چې غیر حیواني غیر ذی روحي چې ذی روح نه نو پای کې بیا یتیم یو منفرد او مثالی ته ویل کېږي چې د هغې مثال نه وي او منفرد وي. لکه عرب وي درة یتیمة، هغه ملغلرې ته یتیمه وي چې د هغې مثال ني چې داسې ملغلره خو بله نشته. نو عرب وي درة یتیمة او در یتیم. یتیمة البیان هغه بیان ته وي چې د هغې مثال ني چې څه ناشنا بیان یې وکړو نو یتیمة البیان. نو یتیم چې دی چې هغه نابالغ دی او پلار یې وفات شوی دی او کله مور ورسره وفات شي د سره هم ښه سلوک کوئ. او د ښه سلوک مطلب دا دی چې یو خو ترک ایذا، تکلیف به ورته نه رسئ، او د تکلیف نه رسولو سره سره د ده حقوق به پوره کوئ. بیا دې کې دا وارثان په دوه قسمه دي د یتیم دپاره. یو هغه وارث ته چې د یتیم مال د هغه په نګرانۍ کې او ذمه دارۍ کې دی، مثال تره دی، ماما دی وغیره، یا بل سرپرست دی خو چې د یتیم مال هغه سره دی نو هغه به د یتیم سره ښه سلوک کړي. نو ښه سلوک دا دی چې د یتیم مال به محفوظ ساتي چې دا خراب نشي او دا ختم نشي، نه به یې پخپله خرابي او نه به یې پخپله ضایع کړي او نه به بل چا له دا موقع ورکړي چې دا مال ضایع شي. او دارنګې دا د مال به داسې طریقې سره لګي به چې دا مال ختم نشي، یا دې په زراعت کې ولګي یا په ښه محفوظ تجارت کې دې ولګي. لکه یتیم خو به استعمالي به خوراک او اسکاک بقي نه سره په خوراک سره ختم شي، داسې انداز کې دا سرمایه لګولي چې محفوظ هم وي او د هغې سره آمدني هم راځي. او دې سره سره د یتیم سره ښه سلوک دا دی چې ده سره به لهجه نرمه ساتي، رویه به ورسره نرمه ساتي، تربیت به هم کوي خو تربیت سره سره شفقت به هم وي او رحم به هم پرې وکړي او ګالم ګلوچ او احساس کمتري به ورته نه ورکوي. یعنې داسې انداز کې خبرې کول چې هغه ته احساس کمتري وي، د ما مور نشته نو ځکه، یا د ما پلار نشته نو ځکه، چې دا پړه کې دا راځي لکه پلار مې نو ما ته به چا دا خبره نه وه کړې، چې داسې انداز او رویه کې به سره خبرې کوي نو لهجه به نرمه وي او پسته به وي. اصل کې شریعت خو څه ناشنا شریعت دی، اسلام خو څه ناشنا مذهب دی. یتیم سره ښه سلوک ولې وکړئ؟ یتیم خو یو پلار او یو مور وفات شو
نو چې پورا محله او پورا کلی او پورا علاقه او پورا قوم او پورا قبیله او پورا خاندان هغه سره شفقت وال معاملې شروع کړي، نو هغه ته به چې د شپې دا احساس ونه شي چې زما پلار نشته دی. هغوی د ما په زرګونو پلاران دي، هر یو انسان ماله دونه مینه راکړي او دونه توجه ماله راکړي، دومره شفقت ماله راکړي چې د هغه نه به پلار مکمل هېر شي او د هغه نه به مور، هر یو زنانه د هغه لپاره مور به وي، هر یو انسان به د هغه لپاره پلار وي. یتیم به وي چې زما پلار که نشته نو زما هر یو پلار دی، چې مخامخ ګورم پلار مې ولاړ دی، که شاته مې پلار ولاړ دی، ښي طرف ته مو ګس طرف ته مو، هغه سره به د خپل نفس هغه مې نه به سره د خپل مال او نه د خپل عزت او دومره مینه او دومره شفقت به هغه خلک ورکړي. نو قرآن کریم د ذی القربا نه پس یتاما ذکر وړو چې یتیم سره هم ښه سلوک وکړئ. او نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې انا وکافر الیتیم فی الجنة کهاتین. نبی علیہ السلام دا دو گوتی مخامخ کړي، سبابا او اسطا، دا مسواک گوتا او دا خواکی گوتی مخامخ کړي، او وی فرمایي چې زو او د یتیم نگهبانی کوونکي موږ په جنت کې دک شانتی یو ځای یو. دا خبره نبی علیہ السلام د 15 وخت مونږ د پاره نه کړي چې کوم انسان 15 وخت مونږ کوي، دا نه چې مونږ باندې کوکوبا او د مونږ د پاره دا فضیلت نه لري. هر کال چې حج کی دار پر نبی علیہ السلام دا خبر نه کړي، ټول عمر کروجی نسی دار پر نبی علیہ السلام دا خبر نه کړي، کټول شپه تهجد کی دار پر نبی علیہ السلام دا خبر نه کړي، لیکن د یتیم په سر باندې ناس کې هودون کې او شفقت کوونکې او دا خیر خبر اغستون کې هغه پر نبی علیہ السلام دا خبره کړې ده. قرآن کریم نبی علیہ السلام ته فرمایي چې الم یجدک یتیما فآوا، تم یتیم تعالی مونږه پناه درکړه، نو لہذا فاما الیتیم فلا تقهر، تا یتیمی لیدلې ده، تا سرخه احساس کې یتیم څه ته ویل کېږي. نو که اوس تعالی الله تعالی چې دا مقام درکو، نو که تعالی یو یتیم خواله راشي نو هغه به راټیږم نه، هغه ته به سخته خبره هم نه کوي. نو والیتاما او یتیمانانو سره ښه سلوک کولو، نو ښه سلوک مونږ بیان کړو چې دا حقوق به پوره کوي به. اول مساکینو او په حقوق العبادو کې 5 نمبر مساکین دي. مساکین جمع د مسکین ده او دا د سکون نه دی، او سکون ضد حرکت دی. حرکت نه کول په ځای باندې کلک کې ناستېدو ته سکون ویل کېږي. دا دیوالونه ساکن دی او انسان متحرک دی، دیوال حرکت نه کوي ساکن دی. مسکین ته مسکین ولی وی، د سره سنشته دی نو دیم په ځای ناست دی، د غربت د وجې نه او د فقر د وجې نه دی په کلک په ځای ناست دی. مسکین د قرآن کریم په اصطلاح کې قرآن کریم د مسکین چې کوم مجموعي لحاظ سره ذکر کړی دی، نو مسکین هغه چاته وي چې هغه سره څه نه څه شته دی، لیکن دا خرچ سیوا دی او آمدن کم دی. دا خرچ وسره او آمدن دواړه بیلنس برابر نه دی، نه آمدن کم دی او خرچ سیوا دی، مسکین شو. یو مسکین دی بل فقیر دی. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې فقیر هغه چاته وي چې هغه سره څه نه صحیح، او مسکین هغه چاته وي چې هغه سره بالکل صحیح. او امام شافعی رحمه الله د دې الټ وایي، هغه فقیر هغه چاته وي چې هغه سره هغه بالکل صحیح، او مسکین هغه چاته وي چې هغه سره څه نه صحیح. او دلیل پیدا نسی اما السفینة فکانت لمساکین، وی دا کشته د مسکینان وا. نو قرآن کریم هغه نوجوانانو ته مساکین وی، حالانکه کشته ورسره شته دی. د کشته هم څه نه څه مالیت خو شته، هغه زمانه کې څه نه څه قیمت خو به و، بیا هم قرآن کریم اما السفینة فکانت لمساکین. نو مطلب دا دی چې دغه ماشومان مزدوری کی په کشته باندې، لیکن د کور خرچ سیوا دی. دا لس ماشومان اوس معذور اوس پکې روغو، 15 معذور او 15 روغو، هغه مزدوری کوله او هغه معذور له وړله، نو خرچه زیاته او آمدنی کمه وه. نو قرآن کریم ته وایي چې اما السفینة فکانت مساکین ته وایي. لیکن زموږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې او مسکینا ذا متربه، هلته سوره بلد کې الله جل فرمایي یعنی هغه مسکین چې هغه خور والا دی، یعنی هغه سره خپل کټ او کوزین نشته، په خورو کې ملاست دی.
قرآن کریم مسکین سره زامت ربو وی خور والا مطلب دا تسریس هم نشته دی او دی آیت کې چې راغلی اما السفینة فکانت لمساکین دا کشته سره دی خپله نه وه دا دی په اجاره باندې راغستې وه کشته د بل چا وه دی په مزدورۍ باندې به مزدوري به یې په کوله او چې کومه مزدوري به شو نو ماښام به یې څه پیسې جیب کې او څه هغه مالک له به یې ورکولې نو کشتۍ ردي نه خو دی په استعمال کې وه ځکه قرآن کریم اما السفینة فکانت لمساکین وی بهر حال مسکین سره احسان کول او تعاون کولو مالی و سرم کولو او جانی و سر کولو په احسان کې دا ټول په ترتیب سره دی اول مور او پلار بیا رشتہ دار بیا ورپسې یتیم او بیا ورپسې مساکین مساکین یې د یتاما نه وروسته کړو وجه دا ده چې مسکین خپل کار کسب ځان له کولی شي ځان له څه نه څه خدمت کولی شي څه نه څه معیشت ځان له سمولی شي لیکن یتیم خو یتیم دی نه خو ځان له محنت نشي کولی نه کار کسب کولی شي نو د یتیم حق د مسکین نه زیات دی او مخکې دی والمساکینو دلته کې قرآن کریم وذل قربا وی بذل قربا ونه وی او سورة النساء کې دغه شانتي آیت را روان دی هلته دی بذل قربا با سره دی او دلته بغیر با دی نقطه پکې دا ده چې دلته د بني اسرائیلو ذکر شروع دی بني اسرائیلو صرف د مور او پلار حق منلو او د رشتہ دارو د یتیمانانو د مسکینو حق منلو نه دې پکې لا څه حق دی حق صرف د مور دی او د پلار دی د رشتہ دارو حق نه منلو نو قرآن کریم د دې د رویې مطابق ذل قربا او مساکین او یتامای د بعد لاندې راوستلو یعنی د والدین د لاندې راوستلو انت ذکر د مؤمنانو شروع دی انت سورة النساء کې چې کوم ذکر دی انت د مؤمنانو مسلمانانو دی او مؤمنانو مسلمانان الحمدلله دی صرف د مور او پلار حق نه ګڼي وسره د رشتہ دارو د یتیمانانو د مسکینانو حق علم اهمیت ورکړي نه الته قرآن کریم ځکه مستقلا وبذل قربا ځان له با سره وروړو بله خبرداره چې دلته کې ذل قربا مفرد وروړو زی د مفرد یو دپاره راځي یتاما او مساکین جمع وروړلو او لکه ذویل قربا ونه وي پکاره چې جمع راغلی وي ذویل قربا والیتاما والمساکین او قرآن کریم د ذوی په ځای ذل قربا وي وجه دا ده چې دا تمام رشتہ دار قرآن کریم په منزله د یو تن وګرځو چې دا تمام رشتہ دارو خیال به ساتي بیلنس به برابر ساتي دا نه چې سله خیال ساتي سبا نه ساتي فرق به پکې نه کوي ترجیحات به پکې نه کوي خپل پردي پکې مه کوه غرضونه پکې مه کوه لالچ پکې مه ساته ټولو ته په یو نظر باندې ګوره ټولو سره تعاون کوه مدد کوه او د ټولو حقوقو لحاظ ساته د قرآن کریم ذل قربا مفرد وروړو چې دا تمام رشتہ دارو گویا کې په منزله د یو رشتہ دار دي ټولو سره برابر حقوق به پوره کوي به ځکه وذل قربا ووي همدومره کافي دی او کله چې واسه مونږه مضبوطه وعده بني اسرائیلو نه تاسو بندګي نه کوئ مګر الله تعالی او مور او پلار سره ښه سلوک کول او رشتہ دارو سره یتیمانانو سره او مسکینانو سره بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا او کلا چې واغسته مونږه میثاق بني اسرائیل مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون تاسو بندگی نه کوئ الا الله مگر د الله تعالی وبالوالدین او مور او پلار سره احسانا خسلوک کول وذل قربا او رشتہ دارو سره والیتاما و یتیمانانو سره والمساکین او مسکینانو سره وقولوا للناس او وای تاسو خلقو ته حسنا خیسته خبره
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ او قائم کے تاسو من لرا وآتوا الزکاة او ورکے تاسو زکات لرا ثم تولیتم بیا تاسو مخواړولو الا قلیلا منکم مگر لک کسان دستا سنا وانتم موردون حال دا دے چی تاسو مخ اڑون کیے پا آیت مبارکہ کے د بنی اسرائیلنا د پنزو خبرو وعده غستی و د دې پنزو خبرو مضبوط او تاکید سره حکم دیته شوی او دا وعده دی قبول کړه او بیا د هغه وعدې لحاظ ونه ساتو هغه پنځه خبرې پوره کړې پای کې کمی کوتاهي وکړو دا کار د نبی علیہ السلام د زمانې د بنی اسرائیلو مشرانو کړو لیکن دا دغه زمانه بنی اسرائیل هم داغي په نقش قدم باندې روانو چې کم کار او کم رویه دای د مشرانو وا هغه شان رویه او شان کار دغه زمانه د بنی اسرائیل مو د کیو فائدار چې یو د نبی اسلام او دارنګ صحابه کرامو ته تسلی ده چې تاسو په تبلیغ باندې تاسو په دعوت باندې ایمان نه وروړي او خبره نه مني څنګه چې ردی مشرانو د خپل پیغمبرانو صحیح اتباع نه کړی نستا اتباع بدی سو کی زکه چې لا یلد الحیه الا الحیه د مار نه مار پیدا کیږي د مار نه چې تلړم انسان نه پیدا شوی نو دام داغي اولاد دی نه چې کم انداز د دې مشرانو او انداز د دین دی د دې د ایمان نه تاسو نه امید شئ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ او کله چې واغسته مونږه میثاق مضبوط عهد ته ویل کیږي عام زبانی وعده ته نه وي قول او قرار عهد او پیمان چې پای باندې باقاعده قسم خوړل شي تاکید پکې پیدا شي ان د هغې په ماتولو کې څه اختیار چاته ني دا نه چې تا ته اختیار دی کامل دی او کو نه ډېره ښه ده او که دی نه که نه څه پروا نشته نه دا څه مباح خبره نه ده بلکې دا پابندی ضروری ده واجب ده او لازم ده او بغیر د عذر او بغیر د مجبورۍ نه که د خلاف ورزي وکړه نو مستحق د ملامت ګرځي دې ته میثاق ویل کیږي وثاقه معنی تړلو وثاقه یا سیکو معنی تړل مضبوطو نو میثاق گویا کې دا وعده د دوه کسانو منځ کې دا دو کسان په یو خبر یو بل سره تړلی شو نو الله جل شانه د بنی اسرائیل گویا کې تړلی دی په دې پنځو خبرو چې دا به کوي خامخا او دا وعده کوم ځای غوښتل شوی ده نو دا په تورات شریف کې او یا د موسی علیه السلام په ژبه باندې ښه خبره داره چې انسان کله کلمه ووي نو دا کلمه صرف الفاظ نه دي دا کلمه د پیغمبر په لاس باندې الله جل شانه سره بیعت کول دي عهد کول دي او وعده کول دي چې زبا ستا ټول احکامات منم ستا د پیغمبر په طریقو باندې خپل ژوند تیروم چې کله دی ایمان نوړو په موسی علیه السلام باندې بس الله جل شانه سره وعده وکړه او دا وعده د کې اختیار نشته چې عمل پکې او کنه کې بنی اسرائیل د بنی اسرائیلونه او دا وعده په تورات شریف کې ده هغه پنځه خبرې دا دي لومړنۍ خبره لا تعبدون الا الله دا لا نافیه ده لا تعبدون لفظي معنی داره تاسو بندگی نه کوئ الا الله مگر د الله تعالی دلته کې اصل کې ان مقدر ده ان اصل کې عبارت تاسو ان لا تعبدوا الا الله تاسو بندگی نه کوئ مگر د الله تعالی عند کلام نو ورزول شو دای د وجنه تعبدون شو او یادا چې دا لا نافیه په معنا د نهي سره ده ان لا تعبدو الا الله بندگی به نه کوي مگر صرف او صرف د الله تعالی به کوي په دې کې دوه خبرو حکم شو لا تعبدون الا الله کې یو خدا چې بندگی به د الله تعالی کوي دوی مسردا خبر پکې مراله چې بندگی به صرف او صرف د الله تعالی کوي یعنی الله جل شانه نه ما سوا د اچا بندگی بنه کوي د اچا پرستش بنه کوي
او شرک بم الله جل شانه سر نه کوي. لا تعبدون الا الله، دانه چې صرف چې د الله بندگی کوي او الله سره خد بل څوک هم خوشاله ساتي، لکه عزیر علیہ السلام او یا بل څوک. لا تعبدون الا الله، بندگی به د الله کوي او الله سره سره بل څوک په بندگی کې نه شریک کوي. عبادت او بندگی غایت خضوع او خشوع اختیارولو ته عبادت وي. د عجزه او د انکسار انتها درجه چې ده، چې دای نه خبره درجه نشته، دې ته عبادت وي. او د عبادت یو علامت دا چې انسان په بدن کې معظم اندام دا تندې او مخ دی، چې دا مخ او تندې هغه ته په ځمکه باندې کیږي، نو دا د عبادت یو علامت دی. لا تعبدون الا الله، منه خبردار چې د الله بندگی وکوي. پدې کې هیڅ قسمه گنجائش نشته، هیڅ قسمه کمپرومایز پدې کې نشته دی، چې دې کې د یو شریعت کې د یو نبی په امت کې هیڅ چاته دا اختیار نه دی ورکړی چې خیر دی یا د نبی یا د ولی یا د فرشتي یا د بل چا نه، بندگی و صرف او صرف د الله تعالی وي. او دا عقل وي چې او د الله بندگی وکړي شي او الله جل شانه سره د بل څوک په دې کې شریک نشي. عقل هم دا وي، ځکه چې الله جل شانه موږ د نشنا وجود تر راوستیو، بیا د موږ تربیت یې کړی دی او بیا د موږ د زندګۍ لپاره تمام ضرورت هغه پوره کړي دي او بیا د موږ نگهبانی کې هر ټیمو چې دا دومره بې شمېره احسانات شپه او ورځ مسلسل او بغیر د سلالچ نه دا الله جل شانه زمونږ سلالچ او تمه نشته دی. نو د عقل هم دا وي چې واقعي الانسان عبد الاحسان، انسان د احسان غلام دی. نو په کار داري چې د الله بندګي وکړي شي او الله جل شانه سره پدې کې څوک شریک نه کړي شي، بل الله تعالی سره پدې کې څوک شریکول دا د الله تعالی توهین او تذلیل دی. ځکه چې هر څوک راوړي او ته دین د بندګۍ مستحق دی، ګویا کې ته الله تعالی سره برابر کوم، الانکه د الله تعالی هونه نظیر شته او نه مثل شته او نه مثال شته. نو څنګه ته یو مخلوق او چې الله پیدا کړی دی، مخلوق څنګه خالق سره برابر دي شي؟ لا تعبدون الا الله، تاسو به بندگی نه کوئ مگر د الله تعالی. حصر یې پیدا کو، لا و الا چې وځي کې راشي حصر پیدا شي، یعنی دې کې اس قسمه گنجائش نشته. وبالوالدین احسانا، او دویم خبره دویم حکم وبالوالدین احسانا، او مور او پلار سره احسانا خسلوک کولو، یعنی احسنو بالوالدین احسانا، تاسو مور او پلار سره خسلوک وکئ. دا احسانا مفعول مطلق دی، سلوک به کوئ خو ډیر خسلوک به کوئ. یا وتحسنون بالوالدین احسانا، او تاسو مور او پلار سره به خسلوک کوئ. دا الله جل شانه د عبادت او د بندګۍ نه بعد د مور او پلار ذکر شو. اصل پیدا کون کې د انسان هو الله جل شانه دی، لیکن په ظاهري اسبابو کې د انسان وجود تراتل دا د مور او پلار د وجه نه وي. د دیم الله جل شانه سره په دې معنی کې یو مشابهت پیدا شو چې حقيقي پیدا کون کې الله تعالی دی او د اسباب په درجه کې د مور او پلار د انسان لپاره ظاهرا یو قسم خالق دی او وجود تر واستلو سبب دی. دیم دا څنګه چې الله جل شانه په انسان باندې مهرباني کی او شفقتونه کی، دا کرنګ د مور او پلار په خپل اولاد باندې غایت شفقت او انتهایی مهربان وي. دریم وجدا دا څنګه چې الله جل شانه د انسان مربی دی حقيقي، په ظاهري اسبابو کې د مور او پلار د خپل اولاد لپاره دا مربی دی. کدا مور او پلار په خپل ارنګ دي، یعنی که هر قسم زندگی ده او د اولاد په حق کې دا مخلص وي، د بل چا لپاره به ارنګ وي لیکن د خپل اولاد لپاره به همها دا مخلص وي. نو د مور او پلار احسان کولو او ښه سلوک کولو. د مور او پلار ښه سلوک کول درې طریقې دي. یو خدا چې ترک ایذا، احسان مطلب سره لومبني خبر ترک ایذا، اس قسم تکلیف بدی ته نه رسه. ترک ایذا نه په قول سره او نه په فعل سره، په خپل وتم ایذا او تکلیف نه رسه، یعنی کنزل کولو، سخت خبره کولو، گالم گلوچ کولو،
او مار پیټ کول وهل ټکول کولو او دغه رنګې مور او پلار ته نوم اغستلو دام قولی ایزا ده یعنی په خوله د مور او پلار ته ایزا او تکلیف ورسو دې ته به نوم نه اړئ بلکې داسې نوم به ورتلی چې هغه د عظمت او د احترام وي چې دغه نوم او د انداز نه د هغې قدر معلومیږي په داسې انداز کې وتئ لکه پلار ته به یا سیدي او مور ته یا سیدتي د عظمت نوم به ورته اخلي نو قولی ایزا ورته هم نه رسئ او فعلی ایزا ورته هم نه رسئ په فعل سره او په کار سره دارنګې دویم حق د مور او پلار دا دی چې د هغې مالی او بدني خدمت وکړی شي تعاون او مدد وکړی شي تعالی الله جل شانه مال درکړی دی په څه نه څه درجه کې به د هغې تعاون کې مدد وکړي او دارنګې بدني حق به د هغې پوره کې خدمت کول دي د هغې کارونه پوره کول دي څنګه چې ته یو څو کاله په غېږ کې ګرځولې او د ګرمۍ او د سردۍ نه یې ساتلې او ستا علاج معالجه یې کړې ده او ستا د خوراک او څښاک بندوبست یې کړی دی نو دارنګې ته هم اوس هغې دا شان په خپلو لاسو کې وګرځوه او د هغې خدمت وکړه او د هغې ممکن تعاون او مدد وکړه او دریم حق یې دا دی چې کله هغې تا راوبلي نو د هغې خبره به قبلې به تا ته دعوت درکړي چې راشه څه کار له دې راوبلي انکار به نه کوې تاخیر به نه کوې رستو کېږي به نه بلکې مسله دا ده که ته په نفلي عبادت باندې ولاړې 2 رکعته نفل کې او د نفلو په ټایم کې دې تا راوبلي نو ته خپل اندازه ولوه چې که چونکې هغې ته ضرورت وي نو بیا دا نفل مات کوه ایله لړ شه او خبره ومنه دا یې پوره کړه چې څه وایه ته البته فرض مونځ کې دی او یا واجب مونځ کې دی که دې دوران کې تا راوبلي نو که چېرې حادثه وي بیا خو مونځ به هم ماتې به که حادثه ده اور لګېدلی دی د بجلۍ مسله ده بل څه مسله ده نو بیا خو هسې مونځ به ماتې خو که نه دغه شان مسله نشته هسې څه کار دپاره تا رابلي بیا فرض مونځ به نه ماتې به فرض او واجب مونځ به پوره کې به سنت موقت کې دا البته اختلاف دی چې ماتې به او که نه ماتې به نو د مور او پلار اطاعت کول او خبره منلو او قبلولو او راوستل بخاری شریف کې روایت دی لومړني جلد کې دا روایت څو پیرې راغلی دی جریج مشهور بزرګو دغه عبادت خانه وه خلوت خانه وه 2 چته او بره د خپل عبادت خانې نه چېرته نه دی راکوز شوی د بني اسرائیلو د راهبانو د هغې ترتیب دا و چې د هغې په کور کې ځان یو خانقاه جوړه کړه عبادت خانه او خلوت خانه به یې جوړه کړه بس په هغې کې به ناستو منځونه به یې په هغې کې کولو اعتکاف به یې په هغې کې کوو نفلي روژې به مې کې نیسلې داسې باقاعده څنګه چې زمونږ ترتیب دی جوماتونه دي ښکلي دغه شان ترتیب د هغې نو هغې کې ناستو مور یې وه بوډۍ کور کې نور هېڅ څوک هم نو روایت کې راځي د نفل کولو او مور ته په نفلو کې آواز وکړو ده وایي دا مونځ پوره کوم نو ورځمه هغه مونځ ده پوره کو چې مونځ یې پوره کړو نو په کار دی چې ورغلی وي وله د وی کېدی چې د مور هغه ټایم کې څه کار او بسا به شوي نو راشه بیا راته دوباره آواز ونه کړو نو د نور 2 رکعته نفل شروع کړو بیا په نفلو کې ورته هغې آواز وکړو دوی به دا نفل زر پوره کوم نو بیا ورځمه علم ډېر ښه شی دی انسان سره چې علم وي نو رڼا کې به وي جاهل صوفي چې وي جاهلو یعنې صرف عابدي خو عالم ورسره ني دې ډېر په خطره کې وي دله عبادت خوند ورکړي او په مسله پوهېږي نه اوس جریج بزرګو صوفي و راهب مو عالم نو هلکه نفلي مونځ کوي نو مات کا چې تا ته به دوباره په نفلو کې هغه تا ته آواز کوي نو مونځ مات کا نو دا علم چېرې شیطان د علم نه ډېر زیات یېرېږي د انسان د عبادت نه یېرېږي خو د علم نه یېرېږي ځکه وایي چې فقیه واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد یو فقیه چې وي سمجدار علم والا دا شیطان ته د 1000 عبادت گزار نه زیات ګران دی او سخت دی دا علومو ته ګران دي
ځکه هر خبره علم په رڼا کې خو چې علم وسري علاغې نو د بیا نفل شروع کړو او مور ته आवाज وکړو دوی به دا نفل پورا کوم بیا به ورشم او مونږ یې پورا کو سلام یې چواړو بیا دا سوچ کو چې مور خو आवाज راته ونه کو بیا زه بس کار به شي نو بیا نفل شروع کړو او مور چې په دریم ځل आवाज وکړو خلک یې د مور خیری نه لګي داسې خبره خیری دار چا لګي اور ټیم لګي هغه مور وی الله دلې مرګ رانی شي مګر چې دې سو پر مخ د مومیسات و نویني مومیسات او بدکار او فاجره او بے حیا خزیتوي چې دلې مرګ رانی شي چې درسو در مومیسات او مخ نه دلې دلې بس خیری ولګي دې جوړېج باندې الله پاک دغه امتحان او ازمایش راوستو یا وینځوا او غراله د ګرځې ته او د جوړېج نه مطالبه وکړه د خواهش ته پورا کولو هغه د الله تعالی ولی وو دا د دفع شدي زینا هغه لاړ یو چرواها سره ملو شو بیا حمل شو خلکو د وینځنه تاسو کو چې دا څنګه هغه اشاره وکړه چې دا دی ګرځي والا نه د جوړېج نه روایتونه دوی یو دا چې حالت حملو دویم دا چې باقاعده معصوم پیدا شو او خلک را خپل کوداله او خپل ارسه اوزار راواغستو او ګرځي تون خطل جوړېج د برنندارو کې څه کوي لکه خسکوي تر کوئی تاسو خبري وکړو دوی سچل خبر راته کوي ای خبره برستو کو عوام هم دې ته ویل کیږي چې تحقیق برستو کو کار به مخ کې کو چې ګرځي اسمه کې له روغ ورزول وسره او ته سچل شوره خبره سده مې سچل دا چللې جوړې دا آسان خبره ده جوړې دا معصوم نه تاسو کو کچره پیدا شو او یا په حمل باندې ګوته کې خدا او ته یا بابو سمن ابو کا اے معصوم بابو سو معصوم ته ویلږي یا بابو سمن ابو کا استا پلار سوق دے نات आवाज کو چې ما پلار پلانکی چرواها دي هغه خلکو چې لاسونه یا د جوړېج په گریوان کو یا په خپو کې شو چې دا موږ سوکړو هغه مشهور چې دریو ماشومان خبرې کړې دي روح المانی یو لسلی کړې دي ان شاء الله تعالی په سورہ ال عمران کې به کهیر غوایو د عیسی علی السلام په ماشومالی کې چې خبرې کوي دا ځکه روح المانی یو لس ماشومالی کې چې ماشومالی کې خبرې کړې دي یو پکې دام نه خلق راون شو چې جی مونږ تعالی دا ګرځه د سرو جوړو دا باقي بخاری الفاظ دي نه بس هغه شان را لجوړه کې چې څنګه امرانه کړی و هغه شان د خټو د غټو او جوړې جوړې چې بس ماته د خپل مور خیره را رسیدي د مور او پلار خیره دا که ارنګي دا لګي دا نه چې خلک دا دارونه ني خیره دار چا لګي اور ټیم لګي احتیاط پکاري پدې کې اوس دغه جوړېج کچر په مسله پوي دي نو دا نفل مون مات کړو مور لبتلو دا حق ته د مور او پلار چې دي تا د نفل مون دوران کې تارا بلی بیا به ورزي ولا باقی په عوامو کې یو خبره مشهوره ده داسې دا یو روایت هم دی وی کچره مور او پلار تا ته وی چې د خپل بیبي له طلاق ورکړي طلاق ولا ورکا خدا خبر داسې عمومي نه ده روایت کې دا الفاظ شته داسې بالکل روایت دی او دا روایت مفهوم او مطلب عموم نه لري چې غني بس کلم تا ته مور وي او کلم تا ته پلار وي نو بس ورکوا او سوچ او فکر او مسله معلومه و دا په هغه صورت کې ده چې کله دا خزه بدکار ده فاجر ده فاسق ده او خطر ده کچردار دي سړی په نکاح کې د سړی دنیا او آخرت تباہ کیږي او چونکه دی خو جوان دی پویږي نه فکر دونه مضبوط نه راکړي او مور خپل سمجھدار دي او هغه دي عزت چې بچی ستا ژوندۍ تباہ کیږي یا د آخرت تباہ کیږي او دنیا تباہ کیږي چونکه دا فهم او د بصیرت په بنیاد تا وي تجربه په بنیاد باندې بیا دې ذل رسول پکار دي او کچره فرق کړ دی بي اس ګنا نشته ده دا سو بد اخلاقی نه رکړي بے حیاي نه رکړي اصلاح خبر نشته واغی تناسه خپدي په خبره باندې نو بیا داسي بیبی را طلاق ورکول ظلم نه
او د ظلم یا چرم شریعت نه ورکی. نو دا خبر داسې عمومي نه ده، دې کې باقاعده تفصیل دی. ابغض المباحات، په حلالو کارونو کې، په جایز کارونو کې دا ټول نه مبغوض عمل چې دی دا طلاق دی. د طلاق نه مبغوض عمل بل نشته دی. یو روایت کې دی چې الله جل شانو فرمایي چې اے بیبي ته لږ ورته کې صبر وکړه، دې ما ته پرېږده. دا کم جوان چې په نه څه خبره طلاق ورکړي بیبي له، نو الله جل شانو فرمایي چې ته لږ ما ته پرېږده، لږ صبر وکړه چې ده سره څه کومه. دا انسان زندگی به اصل زندگی وي. بهر حال د مور او پلار اطاعت او دې سره حسن سلوک کولو. احسان معنی حسن سلوک. نو حسن سلوک هم دکه دی چې یو بد کلامی دغه به سر نه کوي، نوم به ورته نه اړوي، د عزت نوم به ورته اړوي، احترام به یې کوي او د هغې خبره به مني او مالی او جانی تعاون به یې کوي. د قرآن کریم به بالوالدین احسانا ووایي. دی نه وي چې ګنې هغه والدین چې مؤمنین وي یا هغه والدین چې مسلمانان نو هغې سره احسان وکړه. قرآن کریم بالوالدین مطلقاً وي، کدا مور او پلار مؤمنان مسلمانان دي او کدا غیر مسلم دي، کدا کافران دي، کدا مشرکان دي، کدا منافقان دي او کدا بت پرست او مجوس دي، مطلقاً حکم دی. حنظله رضی الله تعالی عنہ چې غسیل الملائکه دله فرشتو غسل ورکړی دی. د ده پلار ابو عامر ډېر لوی راهب او ډېر لوی منافق او ډېر لوی مشرک او ډېر لوی کافر و. دا چې کوم مسجد زرار جوړ شوی و مدینه منوره کې، دا د ده په حکم د په مشوره باندې جوړ شوی دی. دې تښتېدلو شام ته، او دا چې کوم غزوه تبوک شوی دی غزوه تبوک، او دا د په کار باندې شوی دی. دې ته ورته کې خلک یې راغونډ کړو، روم بادشاه ته یې خبرې اترې وکړې او هغې 2 لکه فوج تیار کړو. دا د په خبره باندې ډېر سازشونه د لاسه شوي دي د ابو عامر د لاسه. او ده دا ویلي چې ما نه مسجد زرار ته کې تیار کړې، نوم له جومات ورکړې، خو دا بس کې د سازشونو یو چوڼی به وي او زه به راځم کله کله او زه به خلک رالیږم دلته کې. نو دا بالکل واجب القتل و. لیکن حنظله رضی الله تعالی عنہ چې هغه زوی دی، هغه نبی علیہ السلام ته ووایي چې جزه د خپل پلار قتل کومه، ځکه دا ستا دشمن دی. نبی علیہ السلام ورته اجازت ورنکړو چې دې قتل کا. باقی دا اشکال چې ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه چې خپل پلار قتل کړی دی د بدر په جنگ کې، نو جواب دا دی چې ابو عبیده سره د نبی علیہ السلام نه دی ویلي چې پلار قتل کا. دا هغه په خپل اتحاد دا کار کړی دی چې دا د نبی علیہ السلام مخالف دی او د نبی علیہ السلام دشمن دی او راغلی جنگ لم دی. نو بس راشه د حکم هم د عامو خلکو په شانته دی. نو ابو عبیده سره مستحق د ملامتیام نه دی، لیکن نبی علیہ السلام هو ته حکم نه کړی چې داسې وکړه. هغه په خپل اتحاد یو عمل کړی دی، بس ویې کړو نه ښه وکړو. لیکن دلته کې حنظله رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام نه چې پلار قتل کا. نو مور او پلار که غیر مسلمم دي، قدر او احترام د هغې ضروري دی. دارنګې ام سلمه رضی الله تعالی عنها نه اسماء رضی الله تعالی ام سلمه نه اسماء رضی الله تعالی عنها. ابو داود شریف کې روایت راځي مور چې وا نه مشرک وا. د ابوبکر صدیق سے دا لور د اسماء رضی الله عنها دا دغه بیبي او بیا ولا طلاق ورکړو، مشرک وا. دا راغلی و مدینه منوره ته. نو اسماء رضی الله عنها د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړو چې زما مور راغلی دا او د هغې اسلام ته څه رغبت نشته دی، آیا زه یې سره صله رحمي وکړم او که نه؟ نو نبی علیہ السلام ورته او صلي امکې، خپلې مور سره صله رحمي وکړه. نو مور او پلار که غیر مسلم هم دي، صله رحمي په خپل ځای باندې را، احترام په خپل ځای باندې رہی. ها که تا ته یو داسې د ګناه باره کې حکم وکړي، نو لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه مور چې وه ای قسم خوړلو چې سر به نه منګزومه او سوري ته به نه کښېنمه او کپړې به نه بدلوم، مطلب نوې نه اچومه، چې تر څو سعد واپس اسلام نه راوړېدلی نه دی. او سعد راغی مدینې منورې ته، د پسې رور راغی، نور پسې راغی چې راشه مو دا قسم خوړلی دی
دا ته قسم وخوړ تم زما مور یې زه ستا زوی یم وي که ته مړه شي څو پیرې بیا هم د اسلام نه وړم نو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق نو مې د الله جل شانو حکم دی هغه به پوره کول ضروري دی نو د مور او پلار په داسې ناجایزه کې اتباع نشته دی په جایز کارونو کې د اتباع ده انشاءالله آیت کې نور خبرې هم دی او انشاءالله سبا کې لیکو او کله چې واسه مونږه مضبوطه وعده بني اسرائیلونه تاسو بندګي نه کوئ مگر د الله تعالی او مور او پلار سره ښه سلوک کول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون وإذ أخذنا ميثاقكم او کلا چې واسه مونږه مضبوطه وعده ستاسونه لا تسفکون دماءکم چې تاسو به نه تویوئ وینې خپلې ولا تخرجون انفسکم او تاسو به نه وباسئ خپل وروڼه من دیارکم د کورونو خپلونه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو وانتم تشهدون حال داري چې تاسو گواهی کوئ ثم انتم بیا تاسو هؤلاء اے خلقو تقتلون انفسکم قتل کوئ ځانونه خپل وتخرجون فریقا او تاسو وباسئ یو ډله منکم دستاسونه من دیارهم د کورونو د هغینا تظاهرون علیهم تاسو امداد کوئ د یو بل پاغي باندې بالاسم والعدوان په ګناه سره او په زیاتی سره وان یاتوکم اسارا او کچری دی راشی تاسو ته قیدیان تفادوهم تاسو فدیار کوئ داغی د خلاصولو وهو محرم علیکم حال دا دی چې حرام کړی شوی په تاسو باندې اخراجهم وباسل د دي افتؤمنون ببعض الكتاب آیا پس تاسو ایمان راوړئ په بعضې حصې د کتاب وتکفرون ببعض او تاسو انکار کوئ د بعضې حصې نه فما جزاء پس د بدلا من يفعل ذلك سوک چې کوي دا کار منکم دستاسونه الا خزي في الحياة الدنيا مگر رسوائی په ژوند د دنیا کې ويوم القيامة او پر ورځ د قیامت باندې يردون الى اشد العذاب واپس کولی بشی دی سخت عذاب طرف تا وما الله بغافل او ندی اللہ تعالی نا خبر عما تعملون دها سنا چې تاسو یې کوئ د مخکنا د بنی اسرائیلو د خرابو د برایو بیان شروع دی په دې دو آیتونو کې هم د بنی اسرائیلو بعضی برای بیان کیږي اصلیت کې په تورات شریف کې د بنی اسرائیل نه ډېر زیاتې وعدې اغوستې شوي دي یو وعده پکې دام وه
چې تاسو به دریو خبرو اهتمام کوئ. لومبنۍ خبره دا چې قتل و غارت به نه کوئ. خپلو کې به جنگ جګړه او فساد نه کوئ چې یو بل قتل کوئ. دویم دا چې یو بل به د خپلو کورونو نه وباسئ. حالات به داسې نه خرابوئ چې بدامني پیدا شي، انتشار پیدا شي او یو سړی تاسو مجبوره کړئ هغه خپل کور پریږدي بل ځای ته منتقل شي. نو جلا وطن کوئ به نه یو سړی، د کور نه په کډه اغوستو به هغه مجبوره کوئ نه. او دریم دا که چېرې یو اسرائیلي قید شو، یا تاسو قید کو یا بل چا قید کو، نو تاسو په شریکه باندې پیسې راغونډوئ او د هغه فدیه به ورکوئ. که چېرې هغه قوم ستاسو نه د اسرائیلي جرمانه طلب کړي چې دومره پیسې راکړئ به موږ دې پریږدو، نو تاسو به په شریکه باندې دغه قیدي دغه اسرائیلي به راخلاصوئ. د دې دریو خبرو اهتمام د دین اغوستی شو. قتل به نه کوئ، خپلو کې به یو سړی قتل کوئ نه بغیر د څه وجې نه. دویم دا چې جلاوطني به نه کوئ، یو سړی به د کوره وباسئ نه بغیر د څه وجې نه. او دریم دا چې یو اسرائیلي قید شو، نو تاسو به هغه خلاصوئ د قید نه. په دې دریو خبرو کې بني اسرائیلو د یوې خبرې اهتمام به کو، د دوه به یې نه کو. که یو اسرائیلي به قید شو نو دوی به پیسې راجمع کړي، هغه به اخلاص کو. لیکن قتل او د کلي نه وباسل او د ملک نه وباسل یا د کور نه وباسلو، دا دواړه کارونه به یې کولو. که دې ته به چا ووایي چې لکه دا ولې تاسو دا سړی چې قید شو نو خلاصوئ یې، په تورات کې د دې حکم دی مونږ ته. نو قرآن کریم دې ته وایي چې تورات کې صرف دا حکم نه دی، تورات کې خو دا نورې دوه خبرې شته چې قتل به نه کوئ او سړی به د کلي نه نه وباسئ. هغه دوه خبرې نه منئ او دا یو خبره تاسو منئ، نو گویا کې تاسو د تورات په یوه حصه عمل کوئ، په بل حصه باندې عمل نه کوئ. نو تورات باندې مکمل عمل پکار دی. د شریعت حکم دا دی چې پوره په شریعت کې داخل شئ، په اسلام کې داخل شئ، په کتاب باندې پوره عمل وکئ. نو داسې د خپل ځان نه یو ترتیب شروع کړی دی چې په یوه حصه عمل کوئ، په بل حصه باندې عمل نه کوئ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، او کله چې واغسته مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. خطاب خو د نبی علیہ السلام د زمانې یهودو ته دی او دا وعده د دې مشران نه اخیستې شوې وه د موسی علیه السلام د زمانې د بني اسرائیلو نه، خو چونکې دام د هغې اولاد دی. میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه په تورات شریف کې د موسی علیه السلام په ژبه باندې. وعده څه وه ده؟ لا تسفکون دماءکم، چې تاسو به نه تویوئ دماءکم وینې خپلې. دماءکم یوئ خپله وینه تویل خو خودکشي ده، او خودکشي خو په هر یو مذهب کې حرامه ده. نه په اسلام کې ردی اجازه شته او نه مخکنو شریعتونو کې د خودکشۍ ایجاد شوی دی. د هغې غټه وجه دا ده چې د انسان د جسم او بدن انسان سره امانت دی د الله جل شانه. انسان د خپل ځان په خپل مالک نه دی، اختیارمند دی چې د خپل ځان سره سم کې نه به وکړي، نه دی د خپل ځان چاته بهلی شي او نه چاته هبه کولی شي او نه خپله وینه چاته حلالولی شي. دغه انسان سره امانت دی او د امانت خیال ساتي. د ده نه به د نفس باره کې د بدن باره کې تپوس کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي ان لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا ولزوجک علیک حقا، ستا د نفس او د بدن په تا باندې حق دی. دې به ته داسې خرابۍ او کمزوري کوي نه چې د لادو بادو یې وباسي. دومره شوګیره کول او دومره مجاهده کول او ځان په تکلیف کې اچول چې ځان مړ کې هلاکت ته وغورځئ، دا خودکشي را دنه به تپوس کېږي. دارنګې د میلمن په تا باندې حق دی او د بیبین په تا باندې حق دی. نبی رسول ان لنفسک علیک حقا، د انسان په دې نفس په تا باندې حق دی. عبدالله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهم د به روجې ډېرې نیسلې، ډېرې زیاتې روجې، مسلسل به روجې نیسلې او د شپې به قیام کو مسلسلو. نو نبی علیہ السلام ته خبر ورسېدو
چې عبدالله خدا سکی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې راوغوښتو او دته دا وی چې ان لنفسک علیک حقا، چې ستاره د جسم او د بدن په تا باندې حق دی. ته چې روزانه روزه نیسې، مسلسل روزې نیسې او د شپې مسلسل قیام کې، نو بدن خوب هم غواړي، بدن خوراک او څښاک هم غواړي، هغه دته نه ملاویږي. نو دا خو ته د خپل بدن سره زیاتی کې. نو بیا نبی علیہ السلام دته وی چې داود علیہ السلام ول روزې نیسه. د داود علیہ السلام با یو ورځ روزه وه، یو ورځ به کوجه وه. دا شان اهتمام کوه. داود علیہ السلام منی مشپه ودو او بیا به 2 حصې ویښو او بیا به 1 حصه ودو. یعنې که چېرې شپه 6 غنټې ده نو 3 غنټې به یې خوب وکړو، بیا پسې 2 غنټې به ویښو، په هغې کې به عبادت کو او بیا به 1 غنټه ودو. او نبی علیہ السلام هم عام طور دک شانتې معمول کو. نو خپل ځان خپلې وینې تویول دا خودکشي ده. نو دماءکم یې وی اصل کې حکم دا و چې بل مؤمن مسلمان به نه قتلی به، یعنی بنی اسرائیلو کې به یو اسرائیلي به نه قتلی. او قرآن کریم دماءکم یې وی یو وجه دا ده چې تمام بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاد دی. تاسو خپلو کې رونه یې، نسب ستاسو یو دی او دین هم ستاسو یو دی. نو دینن او نسبن تاسو گویا کې یو خپل ځان یې. نو دماءکم خپل رور قتل کولو، یو بنی اسرائیلی قتل کول دا داسې شوه چې گویا کې تا خپل ځان قتل کو. او یا دماءکم یا دی وجه نه وی چې کله ته یو سړی قتل کې نو د قاتل نه به قصاص اغوستلی شي. نو د بل انسان قتل کول گویا کې دا د خپل ځان قتل کول شو. څنګه چې قرآن کریم وی چې تاسو له کافرانو مشرکانو د معبودانو ته کنځلې مه کوئ، هغوی به ستاسو خدای ته کنځل وکړي. نو د بل چا معبود ته کنځل کول د خپل معبود ته کنځل کول شو. فرمایي دماءکم وینې خپلې، یعنې دماء اخوانکم د خپل ورونو وینې به نه تویوئ. دویم حکم دا و ولا تخرجون انفسکم، او تاسو به نه وباسئ انفسکم ځانونه خپلو. انفسکم یې وی مراد اخوانکم نه، خپل رونه به نه وباسئ من دیارکم د کورونو خپلونه. او قرآن کریم انفسکم وی خپل رور او د خپل قبیلې او د خپل مذهب یو انسان د کور وباسل د خپل ځان وباسل شو. من دیارکم د کورونو خپلونه، یعنې جلا وطن کوئ به نه. د دې خو بلا طریقې دی. یا خدا چې یو سړی وچ زور باندې کوره وباسي، د لاسه یې ونیسي او بار یې وباسي. یو دام وباسل دي چې ته حالات دونه خراب کې، بدامني پیدا کې، انتشار پیدا کې، داسې کرتوتونه اختیارئ چې د هغې د وجې نه یو عزتدار انسان ته په دغه ځای کې وخت تېرول ګران شي. هغه په خپل عزت باندې، په خپل جان باندې، په خپل مال باندې او په خپل مذهب باندې یریږي. که دې دی کې سارېږم نو خرابېږم، دې دی به کډه والم. نو دام سبب یې ته ګرځېدلی. نو داسې حالات به نه جوړی په کلي کې او په محله کې او په قوم کې چې خلکو ته په کور کې اوسېدل ګران شي. دا هم گویا کې جلا وطن کول شو. لا تخرجون انفسکم، تاسو به نه وباسئ ځانونه خپل، یعنې خپل رونه من دیارکم د کورونو خپلونه. دې کې 2 خبرې ذکر شوې. درېیمه خبره په 2 آیت کې بیانېږي. درېیمه خبره دا وه چې که چېرې یو اسرائیلي قید شو نو تاسو به خلاصوئ، فدیه به ورکوئ. هغه خبر په 2 آیت کې ده. ثم قررتم، بیا تاسو اقرار وکړو، یعنې دا خبرې تاسو ومنلې چې هم داسې به کوو به. وانتم تشهدون، حال دا دی چې تاسو ګواهي کوئ. دا د نبی علیه السلام د زمانې بني اسرائیلو دا ګواهي کوله چې او زمونږ په کتاب کې دا 3 خبرې وې او زمونږ مشرانو دې خبرې اقرار کړو چې موږ به داسې کوو به. تشهدون یې ووایي. په شهادت کې د قسم معنی پرتی. شهادت کې قسم ومي. وانتم تشهدون، تاسو گواهی کوئ، یعنی گویا کې تاسو قسمونه کوئ چې واقعي دا 3 وعدې زمونږ د مشرانو نه اخیستې شوې وې او زمونږ مشرانو دې خبرو اقرار هم کړو. ثم انتم، لیکن تاسو پای باندې عمل نه کړی شو. د دې آیت اصل کې 2 تفسیر دي. یو تفسیر آسان دی
او بل تفسیر لګون تکي ګران دی. آسان تفسیر داري چې کوم درې خبرې مونږ بیان کړې، قتل، جلاوطنی او که یو اسرائیلی قید شنابه خلاصوي به. په دې درې خبرو کې په دې یو خبره دی عمل کو، په دې دوه باندې نه کو. د دې بنی اسرائیل خپلو کې به اکثر جنگونه راتلو. درې غټې مشهور قبیلې وې، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قینوقا. دا بنو قینوقا ډېر کمزوري وو، خو دا بنو نذیر او بنو قریظه دواړه طاقتور قبیلې وې. د دې به خپلو کې جنگونه راتلل به. قرآن کریم فرمایي سورة الحشر کې چې بأسهم بینهم شدید، د دې منځ کې جنگونه ډېر سخت کېږي. د دې به خپلو کې جنگونه کولو. نو په جنگ کې به خامخا بنو قریظه به راولګېده، بنو نذیر به یې قتل کړو، هغوی به راولګېد، دوی به یې قتل کړو. نو قتل به یې وکړو او جنگ به یې په ناحقه طریقې سره کو. یعنې د قتل شرعي سبب به هم نه. دارنګې چې کومه قبیله به غالبه شوه، نو هغه بله قبیله به د کلي نه وباسله. څنګه چې یو فاتح قوم، مفتوح قوم د کلي نه وباسي، جلاوطني کې. او بیا به چې کله جنګ بندي وشوه او دوی به پکې څه کسان قید کړي وو، هماغه یو فاتح قوم، مفتوح قوم نه څه خلک قیدیان هم کړي. چې کله جنګ بندي به وشوه، نو بیا به دوی پیسې راغونډې کړې دواړو قبیلو په شریکه او خپل قیدیان به خلاص کړو. نو بیا به دوی له چا پیغور ورکړو چې دا تاسو څه کوئ، جنګ هم کوئ، خپلو کې قتل و غارت هم کوئ، یو بل د کلي نه وباسئ. او بیا چې کله امن و امان راشي، نو بیا یو بل قیدیان هم بیا خلاصوي په شریکه باندې. نو دی به ورته وایي چې دا زموږ په تورات کې دا حکم دی چې اسرائیلي قید شي نو خلاصوي. نو قرآن کریم چې صرف د قید کولو د خلاصولو خبر خو پکې نشته تورات کې، د قتل خبر خو پکې نه چې دا به نه کوئ او د کلي نه به خلک نه وباسئ، نو په هغې عمل نه کوئ، په دې باندې کوئ. دی به دا جواز پیش کو چې دا زموږ مجبوري ده، ضرورت دی. جنگ جګړه خو به کول پکاري خامخا. دارنګې چې جنگ وشي نو خامخا بیا پکې د کلي نه وباسل هم کېږي، قتل و غارت پکې هم کېږي، لیکن دا بل کار خو به خامخا بیا کو. دا تفسیر آسان دی. دویم تفسیر لګون ته کې ګران دی. هغه مفسرین حضرات روح المانی او بحر محیط لیکلی دی. هغه دا چې د مدینې منورې اصل باشندگان اوس او خزرجو، دا دو مشهور قبیلې وې او د دې منځ کې مشهور جنگونه شوي دي. یو مشهور جنگ د دې منځ کې بواس دی چې دا 120 سال دا جنگ شوی و. د یهودو دا درې قبیلې دا مهاجر دي، بنو قریظه، بنو نذیر او بنو قینوقا. دا هغه د ملک شام نه راغلي دي. د بنو قریظه ورلګېدو، د دې اوس قبیلې سره عهد و پیمان شو، یو بل سره خپلو کې معاهده وکړه. اکثر کمزوري قبیله طاقتور قبیلې سره معاهده وکړي چېرې تاسو به زموږ حفاظت کوئ، که موږ باندې څوک حمله کړي زموږ مدد به کوئ، تعاون به کوئ. نو دې بنو قریظه اوس سره چې دا د مدینې خلکو یې سره معاهده وکړه. نو بنو نذیرو هغې خزرج والو سره معاهده وکړه. نو د هغې خپلو کې هوی مقابلې. نو ظاهر خبره چې دې د هغې سره عهد و پیمان په دې باندې کې د جنګونه به راتلل به. نو کله به چې د اوس او د خزرج منځ کې جنګ ونښتو، نو بنو قریظه به اوس سره شو او بنو نذیر به خزرج سره شو. نو په جنگ کې به قتل بم کېدل به. نو ظاهر خبره د بنو قریظه او بنو نذیر سره به جنگ شروع شو، د بنو نذیر او بنو قریظه سره جنگ شروع شو، نو قتل به پکې مو شو. بیا پکې کومه قبیله به چې غالبه شوه، نابله قبیله به د کلي نه وباسله، د کور نه به وباسلو. او بیا به چې کله جنگ بند شو او اوس والو د بنو نذیرو کسان قید کړو، یا خزرج والو به د بنو قریظه کسان قید کړي وو، بیا به چې کله جنگ بندي وشوه، نو دې دواړو قبیلو به پیسې راغونډې کړې او چې کم کسان به د دې قیدیان شوي وو، یا به اوس سره یا به خزرج سره نا به اخلاص کړو. نو عربو دې له پیغور ورکړو چې جنګ هم سله کو چې دا اوس خپل قیدیان خلاصوي په شریکه باندې. نو دی به چې دا زموږ تورات حکم دی چې یو اسرائیلي چا قید کو هغه په شریکه باندې خلاصوي، موږ به ځکه چنده کو دې لپاره. نو قرآن کریم چې صرف د خلاصولو حکم هو نشته،
د قتل حکم پکې دی چې دا به نه کوئ او د کلي نه وباسل به نه کوئ. دی به دا جواز پیش کو چې دا زموږ مجبوري ده، زموږ چونکې اوس سره او خزرج سره معاهدې دي او وعدې کړي دي، جنګ به خامخا کوو، دا خو زموږ قومي مسله ده او دغه مسله د شریعت ده. ثم انتم بیا تاسو هؤلاء یعنی یا هؤلاء ای خلکو، دا موږ پښتو کې ما تاسو خو دغه خلک یې که نه چې داسې م کولو. قرآن کریم دغه خلک یې که نه چې د تورات په یو حکم باندې عمل کوئ په دو باندې نه کوئ. تقتلون انفسکم، تاسو قتل کوئ ځانونه خپل، یو بل قتل کوئ. بنو قریظه رالګي بنو نذیر قتلي او هغوی دی قتلي. وتخرجون فریقا منکم، او تاسو وباسئ یو ډله د ستاسو نه، منکم یعنی من انفسکم، ستاسو د مذهب او ستاسو د قبیلې خلک ته اوس او خزرج خپلو کې جنګ دی، تاسو پکې سره شریک شئ. من دیارهم، د کورونو د هغې نه چې جنګ شروع شي نو خامخا د کلي نه وباسل پکې بیا کېږي. تظاهرون علیهم، تاسو امداد کوئ علیهم په دې باندې، په دغه ډله باندې، فریقن باندې، بالاسم والعدوان، په ګناه سره او په زیاتي سره. تظاهرون وي مراد تینا امداد کول دی. التظاهر التعاون توي د یو بل مدد کولو. ظاهرون اصل کې ملا توي. د ظهر ته ظهر ولی وي، د ماسپښین د ټیم ته ظهر وي، ځکه د انورم شاکی یا دا چې خلق نور طرف ته شاکی ځکه ته ظهر وي. او تظاهرون وي مراد تینا امداد کول دی. اصل کې دا خلق گویا کہ یو بل طرف ته ملا کی، د یو بل مدد کول د پاره یو بل ته ملا کول، یعنی یو بل ټیک ورکولو، یو بل تقویت ورکولو. نو تظاهرون تاسو امداد کوئ د یو بلو، علیهم په دې باندې، په دغه ډله وباسلو باندې، بالاسم والعدوان، په ګناه سره او په زیاتي سره. دا ګناه دی د یو بل په ناجایزه باندې مدد کولو، په قتل کې د کلي نه وباسلو کې، او دا زیاتیم دی چې ته وسلې د کلي نه وباسئ. وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، او کچر راشي دی تاسو ته قیدیان، کچر راشي تاسو ته قیدیان یعنی قیدیان راوستی شي، مطلب جنگ وشو، په جنگ کې څه خلک قید شو او بیا جنگ بندي وشوه، او بیا تاسو معلوماتو کې چې زموږ د قبیلې پلانکې هغوی قید کړی دی، نو تاسو بیا تفادوهم، تاسو فدیه ورکوئ د هغوی د خلاصولو، یعنی چنده وکئ، پیسې جمع کړئ او هغه ورکړئ اوس ته یا خزرج ته خپل خلک را خلاص کړئ. وهو محرم علیکم، داو حاضر هو ضمیر شان دی، حال دار چې حرام کړی شی او په تاسو باندې اخراجهم د دې وباسلو. نو فدیه ورکوئ، په دې حکم باندې عمل کوئ، او د کلي نه وباسل او قتل کولو، دغه دواړه کارونه په تاسو باندې حرام شي، نو په یې باندې عمل نه کوئ چې هغې نه ځان وساتئ. افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا پس تاسو ایمان وروړئ په بعض حصې د کتاب چې تورات شریف دی، یعنې فدیه ورکولو. وتکفرون ببعض، او تاسو انکار کوئ د بعض حصې نه، یعنې دا قتل او د کلي نه وباسلو. د دې مطلب دا نه دی چې که د انسان د تورات په یوه حصه عمل کړي خو بل حصه عمل نه کړي، نو په یوه حصه ایمان شته خو بل حصې باندې ایمان نشته. د قرآن کریم یا د آسماني کتاب د یو آیت نه انکار کولو، دا د ټول کتاب نه انکار دی. دا نه چې په صحیح حصه به ایمان او په صحیح حصه به نه. ایمان کې تجزی نه راځي چې نیم ایمان شته او نیم ګنې نشته. ایمان به یا ټول یا به بالکل نه. مطلب دا دی چې گویا کې د تورات په یوه حصه عمل کوئ په بل حصه عمل نه کوئ. نو دا داسې شوه چې گویا کې ستاسو د تورات په یوه حصې ایمان شته بل حصې به یې نشته دی. او دا چرم نشي کېدی چې انسان د آسماني کتاب د یو آیت نه یا د یو صورت نه انکار وکړي، نو ګنې په نور حصه به ایمان او په دې یو صورت به صرف ایمان نه. انسان به مکمل کافر کېږي که چېرې یو آیت نه انکار وکړي. خو خبردار چې په بعض حصې باندې عمل کوي، بعض حصې باندې عمل نه کوي. حالانکه د قرآن حکم دا دی او د هر آسماني کتاب دا حکم چې پورا مذهب کې داخل شي، پورا شریعت کې داخل شي، په پورا کتاب باندې عمل وکړي. ادخلوا فی السلم کافتا، قرآن کریم ټول په ټول باندې اسلام کې داخل شي، دا نه چې بعض حصې باندې عمل کوي بعض حصې به نه کوي.
فما جزاء دا ما استفهامی دا صد جزا صد بدلا یا ما نافیه را ند جزا و ند بدلا من یفعل ذالکا سوک چی کوي دا کار منکم دستاسونا چی پا بازو باندې عمل کی بازو باندې نکی یعنی قیدیان خلاصی او دا قتل او دا جراوتنی نمانی کیگی منکم دستاسونا الا خزی فی الحیات الدنیا مگر رسوائی او ذلتو فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی پدی با اللہ تعالی ہمہا ذلت اور رسوائی مسلط کی با او پدی بنی اسرائیل مسلط مشوا دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی دا بنو قریظہ جوانان قتل شو نوجوانان او زنانا او معشومان یہ قیدیان شو او بنو نذیر اغی نبی علیہ السلام دا مدینی نو باسل خیبر تیولے گلو او بیا عمر رضی اللہ عنہ پا خپل دور خلافت کے دی دا خیبر نمو باسلو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی روح المانی لکلی دی کہ دا بنو قریظہ عدد قتل و غارتو نو نبی علیہ السلام نوجوانان قتل کرو دا بنو نذیرو داغی عدد و طبیعت دا فسادو نو نبی علیہ السلام اغی دا کلی نو باسلو دا ذلتم دکشو چه بنو قریظہ جوانان قتل شو او معشومان او زنانے کے دیان شوی او پا بنو نذیر و نبی علیہ السلام فدیو لگولا جزیتو لگولا او بیا عمر سے بغی دا خیبر نمو باسل فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کی و یوم القیامت فرد قیامت باندے یردون الى شد العذاب واپس کولی بشدی سخت عذاب طرفتا سخت عذاب دا جہنم عذاب دے یا سخت عذاب نہ مراد جہنم تمام عذابوں چکم تیار شوی دی وما اللہ بغافل وند اللہ تعالی خبر اما تعملون دہا سنا چتا سیکوے سودا کرتوتنا سادشنا اللہ جل شانو تخ معلوم دی او کلا چوا سمنگا مضبوط وعدس تاسونا تاسو بنتو یا وینی خپلی او نبو باسی تاسو زانو نخپل دکور نخپلونا بیا تاسو اقرار وکړو حال دار چې تاسو گواہی کوئ بیا تاسو خلکو قتل کوئ ځان نخپل او باسه تاسو یو ډله تاسو نه د کورونو خپلونه تاسو امداد کوئ پاغي باندې په ګناه سره او په زیاتی کولو سره کچرایش دي تاسو ته قیدیان تاسو فدیه ورکوئ دای په خلاصولو کې حال دار چې حرام کړی شوی په تاسو باندې استل لدی آیا پس تاسو ایمان وروړئ په باندې سیده کتاب او تاسو انکار کوئ د باندې سینا پس صدا سزا صدا بدلا د هغه چا چې کوي دا کار تاسو نه مگر رسوایی په ژوند د دنیا کې او پر ورځ د قیامت باندې دی به واپس کولی شي سخت عذاب طرف ته او نه الله تعالی نه خبره ده حاصله چې تاسو یې کوئ